ټولو نه اول د دغې واقعې په ورځ کې هم اختلاف دی، په میاشت کې هم اختلاف دی، په کال کې هم اختلاف دی. څوک وایي چې ربیع الاول کې شوې ده، څوک وایي ربیع الثاني کې شوې ده، څوک وایي رجب المرجب کې شوې ده، او څلورم نمبر څوک وایي رمضان کریم کې شوې ده. په دې کې خدایات لره الحمدلله زمونږ علما اولیاء محدثین مفسرین هغوی خوارۍ کړي دي، دغه ټولې خبرې یا راجمع کړي دي او د هغې نه وروستو یا حکم لګولی دی چې متفقه خبره دا ده چې معراج شریف واقعه دا په رجب المرجب میاشت کې شوې ده، دا کومه چې روانه میاشت ده، او په رجب المرجب کې په 28م شپه باندې شوې ده. بیا کوم چې انشاءالله تعالی را روانې جمعې نه بعد راځي په منځ کې، نو په رجب المرجب کې شوې ده، په 28م شپه باندې شوې ده، او د هغې حکمتونه زار ته بیانومه. دا د جمهورو مذهب دی، د جمهورو قول دی. او بیا څومره وخت مخکې شوې ده، څومره وخت مخکې د هجرت نه، په دې باندې ټولو اتفاق دی چې معراج النبی صلی الله علیه وسلم د هجرت نه مخکې شوې ده. خو څومره مخکې شوې ده په هغې کې هم 10 اقوال دي. ټوټلي چې څومره ما راجمع کړي دي هغه 10 اقوال دي. اول نمبر قول دا دی 6 میاشتې مخکې د هجرت نه شوې ده، دویم نمبر 8 میاشتې مخکې، دریم نمبر 11 میاشتې مخکې، څلورم نمبر کال مخکې، پنځم نمبر 1 کال 2 میاشتې مخکې، اور سره شپږم نمبر 1 کال 3 میاشتې مخکې، اور سره 1 کال 6 میاشتې مخکې، او هغې نه پس چې د صاحبانو 3 کاله مخکې، او د هغې نه وروستو چې د صاحبانو 5 کاله مخکې د هجرت نه دغه 10 اقوال پکې مفسرین او محدثینو بیان کړي دي. خو چې په دغې 10 اقوالو کې کوم مضبوط قول دی هغه دا دی چې معراج النبی صلی الله علیه وسلم دا سفر د ځمکې نه د الله جل جلاله د دیدار پورې دا د هجرت نه 18 میاشتې وړاندې شوې ده، 1 کال 6 میاشتې وړاندې. او چې کله رسول الله مبارک د طائف غزانه واپس راغی، ابو طالب سیبم وفات ته د نبی علیہ السلام یو محسن ترو محب ترو، او خدیجة الکبرى مبارکم وفات تا، او پیغمبر علیہ السلام د طائف د غزان لاړ او د هغې نه پس راغی، د هغې تکلیف هم ورته میلاو شو، او دغې کال دپاره پیغمبر علیہ السلام نوم کېښود عام الحزن، د پریشانیو کال، د تکلیفونو کال. رب کائنات وغوښته چې زما محبوب علیہ السلام طبیعت خوشحال شي، زما محبوب علیہ السلام تکلیفونه ختم شي، زما محبوب علیہ السلام ته سکون ملاو شي، اطمینان ورته ملاو شي. پیغمبر علیہ السلام عجایبات وګوري، نبی علیہ السلام اسمانونه وګوري، انبیاء سره ملاقات وکړه، د خدیجة الکبرى مبارک غم یې ختم شي، د تره غم یې ختم شي. د غزوه طائف کې چې پیغمبر علیہ السلام وینه مبارکه توی شوه، د پیغمبر علیہ السلام غاښونه مبارکان شهید شو، کوم تکلیف رسول الله ته ملاو شو دا تکلیف یې ختم شي. او دغه تکلیف ختمولو دپاره لویه خوشحالي پکار ده، لوی سرور او اطمینان پکار دی. رب کائنات دا خوښه کړه چې محبوب کریم آقا علیہ السلام د ځمکې نه اسمانونو لراشي، بیت المعمور لراشي، سدرة المنتهى لراشي، عرش عظیم لراشي، او زما ملاقات لراشي. رب ورته فرمایل چې کله رسول الله ملاقات لذي ادنو مني یا رسول الله نور ما ترا نږدې شه، یا رسول الله نور ما ترا نږدې شه. سورة النجم کې الله فرمایي ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. رسول الله مبارک دومره قریب شو خپل رب ته لگا د غشي لیندې چې کوم 2 طرفونه سره نږدې دي، او رب کائنات په خپل دیدار باندې مشرف کو. دغه ټول چکر د ځمکې نه اسمانونو پورې رب کائنات ورکه، دا صرف او صرف خوشحالېدو د پیغمبر علیہ السلام سره چې زما او ستا محبوب خوشحاله شي.